د پی ټی ټایګر ته وایم تاسو چې داسې د ځمکه او اسمان د مولانا عبدالشکور په غم باندې جوړ کړی دی که نه کله چې زما لیډر په عمران خان باندې فایرنګ وشو ولې تاسو یې د دې خلکو کمې کمې کاردانې کولې اتشبازۍ به چا کولې په روډونو کې چغې چا والې مټیان د هغه په دغه غم باندې چا کول چې نن د پاکستان ټایګر ټول راوتي دي او دا خبره کوي چې الله دې وبخښي هغه جانې تشنه کړي مفتي عبدالشکور څوک دی سوشل میډیا. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو ملګرو تاسو دې کس دا خبرې واورېدلې تاسو به ډېر ښه پېژنئ ډېر کردار اب هم تاسو په میډیا باندې ډېر ښه پېژنئ او مطلب دا دی چې دا خبرې کړې دي په چا پسې په مفتي عبدالشکور صاحب پسې خبرې کړې دي دی وایي زه پړه کې کینه نه ساتم تا ته زه دا یو پیغام درکوم ته چې پړه کې کینه نه ساتې لوڼونه یې صفا دي تا به دا خبرې نه کولې نه پوه شوې باقي طرف زه دا جواب در کوم دا جواب مولانا صاحب چې کله عمران خان ولګېدو مولانا صاحب پوسټ شیر کړی و چې بهایي مونږ د دې خلاف یو زیاتی شوی دی او الله دې له صحت ورکړي دا پورته تاسو ته ښکاري دلته ما بې په د خود په خپله ویډیو کړه چې بهایي زیاتی شوی دی او تاسو دونه کینهګر یې دونه کینې بغضونه ساتئ قسم ده چې یو عالم دین بیا داسې لوی شخصیت هغه هم تاسو بیا نه پرېږدئ باقي ته چې وې الله دې وبخو خو پته به نه لګي د خدای ظالم الله خو خپل ځان ټیک کا خپله چې هر څه ډرامې پې دا پرېږده دا پښتنو سره دوکې ډرامې پې پرېږده په خبره ورسېدې ځان ټیک کا ته ورته دعا ونه کې په یو هندو باندې بټخېله نه ورانېږي مفتي صاحب ته ښه نه ښه پیټیه والا ملګري ښه نه ښه خلک چې کوم دغه ته دعاګانې کوي هغه کار کړی دی ملک دپاره پوه شوې پښتون دپاره یې اواز اوچت کړی دی دغه کردار دغه کور ته وګوره کچه کور کې اوسېدو خپل ګاډی مو سره نو سرکاري ستاسو هغه چې کوم دی روانې په لاره نو دوه تې مخکې او دوه تې وروستو روانې په خبره ورسېدې په یوازې تګ غریب روانو او ډېر د سوخ درته دا خبرې کوم ډېر دې خفه کم چې ته په دې حال باندې م راځې او داسې بکواسي ویډیو کې او داسې بکواس ته کې پوه شو نو الله یې تا هلاک کړي چې هلاک شي پوه شوې او خدای به چې کوم دی نو چرې م نښه کوي او خاورو خوارو ذلیله به چې یو عالم دین دا په وفات باندې دونه خوشحالي مناوهې او خوشحالي د عمران خان په دغه باندې موږ مناوهو که نه تاسو یې مناوهئ په دې روژو کې خو چې کوم دی دا ښځې او دا جینکۍ تاسو چې کوم دی روډونو ته راایستي دي او اسلام آباد ته م راایستي دا موږ راوباسو که تاسو یې راوباسئ که نه تا ته پته نشته دی ته شمکور یې زه به یې ته درولېږم انشاءالله زه به یې ته وښیم په خبره ورسېدې الحمدلله جمعیت چې ادنا کارکونه مې نو د هغه تورسرې په کور کې ناستې دي پوه شوې او دنیا ته معلومې دي چې چا هغه راوتي دي په اسلام آباد کې ګرځي په خبره ورسېدې په ګانو په جانو کې چې کوم دی مشغولي او ګډېږي په خبره ورسېدې او نو دا خبرې مې ډېر لازمي ګڼلې ملګرو او الله هم ښاد آباد او خوشحال ساتئ او په کمنټس کې ضرور مفتي صاحب ته دعا وکړئ او الله یې چې کوم د کور والا ته بچو ته چې کوم د صبر جمیل ورکړي او الله یې زموږ او ستاسو په حال باندې رحم وکړي الله هم ښاد آباد او خوشحال ساتئ الله